هم او فکری انتشار شروع دی نوجوان نسل تعلیم یافته طبقه او معذرت سره که چرته غټ جسارت کوم زمونږ بعضې لاندې کشرانو کې هم فکری انتشار دی دا ذمہ داری نن زمونږ د مشایخو علماو مدرسینو استادانو ده څنګه چې د توحید سنت تربیت عملو کو د دې فکری انتشار نه د بچ کولو غم هم پکار دی هسې نه سبا له دا زما دا شیوخ الله دې عمر او صحت ورکي دنیا کینی نو هسې نه چې دا شی بل طرف ته لاړ شي د فکری انتشار نه بچ کول غواړي او نوی نوی نظریات نوی نوی سوچونه نوی نوی افکار د یو بل ځای نه وانلو هغه زما شیوخ چې نن دنیا کې یا هغې نشته قبرونو کې دي او یا نن یو څو کسان جمدي دي سپینګیري دي د هغې نه خپل فکر نظریه سوچ والو او د دې خپل فکر د خپلې نظریې د خپلې عقیدې متعلق داسې قدامت پسند شو چې د فکر او نظریې باره کې د چا جدت ته مخې ته مونه ګورو طریقې کار کې جدت کیدی شي خو فکر او نظریې کې نشي کیدی چې د بل ځای نه افکار واغستې مونږینو کله بعضې طالبان وغیره نوې نوې افکار والی فکر عقیده نظریه به هغه کم چې ماته زما شیوخ ښودلې ده یا موجوده شیوخ شته او غیر راته او یو بله خبره په دې موقع باندې زموږ تاریخ د علماو د اکابرینو په دې باندې ګواه دی چې کله کومه فتنې سر پورته کړی دی زموږ شیوخو مشایخو په هغې باندې رد کړی دی هغه فتنه مخلوق ته خلکو ته واضحه کړې ښکاره کړې ده په هغې باندې رد کړی دی او د جماعت شاه توحید و سنت د غټو مقاصدو نه یو مقصد دا هم دی چې چرته هم فتنه وي د فتنې رد زمونږ کار اشاعت توحید و سنت دراصل د مولانا حسین علی رحم الله د علامه نیلوی رحم الله د بیان مطابق دراصل د دې رخ د دې مزاج دا دی دا تعلیمی دعوتی اصلاحی تحریک دی خو کله چې فتنه راشي نو د فتنې رد د دې کار دی ځکه چې کله تعلیم وي دعوت وي اصلاح وي نو خامخا صحیح او غلط باطل او حق اب ښکاره کول غواړي غلط په به ګوته کول غواړي فتنه به ښودل غواړي چې دا نسل او انسانیت او دا امت دغه فتنو نه بچ خو فتنې مختلفې د شرک فتنه وه د بدعاتو فتنه وه مفتی صاحب د هغې تذکره وکړه پوره تاریخ یې ووې په هغې باندې زموږ مشایخو د اولې ورځې نه تر دې وخته پورې الحمدلله تمام شاه توحید و سنت کارکران عوام طالبان مولیان همغسې د شرک او د بدعت خلاف دی رد کوي دا مسئله خلکو ته بیان کړه او الحمدلله زما اسلاف زما اکابرین زما شیوخ د شرک او د بدعت په رد کې انتهایی ذکی الحسو اغي نور شینو سره شاید چې کمپرومایز کړی وي خو د شرک بدعت سره چېرې کمپرومایز نه دی کړی دا د دې خصوصیت دی او دا توره امتیاز دی خو ما وی تاریخ گواه دی فتنه راغلی ده زموږ مشایخو پې رد کړی دی هغې دپاره خلک بیدار کړی دی دارنګ د یونان فلسفه راله معتزله وغیره هغه راواغسته د هغې په سهاره باندې د اقلیاتو په بنیاد په اسلام اعتراضونه شروع کړل خلکو کې تشکیک پیدا کړ د هغې فتنې د رد دپاره د هغې زمانې علماو یوناني فلسفه خپل نصاب کې شامله کړه دې دپاره چې د یوناني فلسفې جواب د یوناني فلسفې په ژبه باندې ورکړی شي نن دې وخت کې غټه فتنه هغه د مغربي فکر د مغربي فلسفې ده دې وخت کې لوی فتنه هغه الحاد را روان دی مولانا ابوالحسن ندوی سے خپل تحریراتو کې لیکلي دي دا دور د څه دور دی دا دور د ماده پرسته او د الحاد دور دی یو ځای کې لیکلي پاجا سراغ زندگی کې او ای نسل کشی دا غټه مسله نه ده چې ځای په ځای مسلمانان نسل کشي شروع ده برما کې وشوه فلسطین کې کیږي شام کې وشوه نسل کشي لګیا ده شروع ده مسلمان او دا مسله هم دونه خطرناکه نه ده د دې نه زیاته خطرناکه فتنه هغه الحاد دی فکری ارتداد دی چې امت ته متوجه شوی دی دا یو غټه مسله دې وخت کې عوام د ماده پرسته فتنې کې مبتلا شوي دي د دین سوچ فکر غم ختم دی خیال لا دی مولوی سے پوش او دینی پوش اما دا پرست
اته دغه فتنه متوجه. دویم تعلیمی یافته طبقه ته دا مغربی فکر او فلسفه او د الحاد فتنه متوجه ده او د غامدیت فتنه متوجه ده. او افسوس سره وایم چې دی وخت کې د غامدیت نه بعضې مولیان هم لګیا دي متاثره کیږي. دا حالات شروع دي. دونه لوی فکری انتشار کې دا امت او خاص کر دا خطه لګیا ده تیریږي د هغې نه. دارنګ بله فتنه هغه دا ده چې مولیانو ته متوجه ده، بعضو ته هغه د مذهبي هماهنګۍ ده او د وحدت ادیان او د مذهبي هماهنګۍ په اړ کې یهودو نصاراو له لار ورکول دي چې د مسلمان دا ذهن جوړ کړی شي چې د یهودو نصاراو سره زموږ څه دشمني نشته، دا ټول د الله ته ځان رسول لارې دي، څوک په یهودیت، څوک په عیسایت، څوک په هندو مذهب، څوک د اسلام په ذریعه ټول خپل کار کوي. دارنګ د مسلکی هماهنګۍ په نوم باندې بریلیت او شیعت ته لار ورکړی کېږي، لګیا ده د دې نه لګیا دی، بعضې مولیان لګیا دي متاثره کېږي. دا دور انتهایی حساس دور دی. دا مسلې مونږ ته مخې ته دي. دا دلته چې څومره مدرسین علما موجود دي په دې خبرو باندې توجه پکار ده. او الحمدلله زموږ د وحدت المدارس په نصاب کې د مذاهب عالم حوالې سره نصاب کې کتاب هم دی د مطالعې دپاره. نو د هغې دپاره الغزو الفکري نظریاتي جنګ څه دی په دې باندې خپل کشران بویل غواړي. د دنیا مذاهب څه دي او هغوی څه ویل غواړي او زموږ سره اختلاف پسه دی او د دې فتنو نه خبرول غواړي. دا حساس وخت دی او دا زموږ ذمہداري ده. او اخر کې دا چې الحمدلله زموږ مشن، زموږ کار د توحید او د سنت، مونږ تاسو د نبوي مشن وارثان یو، مونږ تاسو د مجدد الفسانی د شاه ولی الله د فکر وارثان یو، مونږ د شیخ الهند وارثان یو، مونږ د مولانا حسین علی، د مولانا عبید الله سیندی وارثان یو، او مونږ د شیخ القرآن رحمه الله روحانی اولاد یو. دا داسې عالی نسبت ده. خاص کر نوجوان علما او طلبا په دې خبره ځان پوهی کې دا ما چې څه ووې دا کم نسبتونه مې وښول دا داسې عالی نسبت دی. قسم په الله چې خپل ځان قربانول په دې باندې خوند راکړي. دا داسې ورثه ده چې دا سینې پورې نه سترګو پورې د لګولو قابله ده. په دې باندې کلک اوسئ، په دې فخر وکئ، سر ټیټ نه کئ او د دې مشن د داسې قربانۍ دپاره تیار شئ چې زموږ اسلاف او اکابرین څنګه په دې قربانۍ ورکړې وې. الله رب العزت ته د عمل کولو توفیق راکړي. او مشایخ کابرین سټیج باندې ناستو، ما به صدا سے الفاظ خبره کړي چې د ګستاخۍ د هغې دپاره معافي غواړم. اقول قولي هذا.